کا چې د هر قسم شر نه الله حفاظت وکړي. نو قل وته پیغمبر اعوذ برب الفلق، ز فنا غواړم پر رب د سبا باندې، برب الفلق رب د سبا، یا برب الفلق پر رب د چون کی باندې، اگر رب دې چې زمکه وچي داغه نشین کی رو باسي. الله پاک ربانه پنا غواړم، اگر رب دې چې ورېز وچي داغه نه باران ورووري، اگر رب دې چې ګټه وچي داغه نه چینه روانه کی، اگر رب دې چې د رحیمونه کولاو کې داغه نه ماشومان او بچي انسانان کوي. برب الفلق دغه رب دې الله په پیغمبر ته وای پنا غواړم پر رب دغه چون کی باندې، من شر ما خلق د شر داغه نه چې الله پیدا کړی دی. څومره شر چې الله پیدا کړي په مخلوق کې، کده شپې شر دی، کده ورځې، کده زمکه، کده اسمان دی، کده انسانانو، کده پیرانو دی. الله د هر شر نه پناه غواړم. ومن شر غاسقین د شر دغه تیرې نه اذا وقب کله چې تیر ورسیږي او پخشي. وقوب دی ته وای چې سوري سوري ته نه نوځي. ماقام نرست عالمان وای د ماخستانه پورې دا ټیم دی. وس دې ټیم کې پیغمبر علیه السلام فرمایي کله چې د ماقام دا تیر خط دا تیر را خورشي، دا رڼا او سرخی ختم شي، تیر پخشي، په دا کټیم کې پیران زنده سر او حیوانات دا ټول ریل شي. نبی رسول الله فرمایي خپل ماشومان بهر مو باسي او می پرې دی، لوکی موکی پټ کوي، رڼاګانې بند کوي، ورونه بند کوي. تاسو په دا ټیم خپل ماشومان مپرې دا بار چې ماشومان پرې دي بهر تا نو ماشوم روزي نو الته حیوانات هم ریل ولګي ویری اخ جاړ او چغي کې او چغي کې اله استاد رامنه کوي زما ماشوم پونن دسي چغي وای او مولوی سی ور وډه وای مولوی سی راوځه ولی هر دې ماشوم پته نه لګی نه بس نه صاحب چغي کړو سر په یو شي نه قلاري دا چغي ولی وای مولوی سی باندې به ځان د مینو زت مخ کې وای مچ دا سړی نه دی سړی سخی تړلې و پاڼ باندې خزي ته چې خزي دا وی دا سخی ورانه تړلې و چې نه سړی قسمت نه ولي کماله سم چولیږي ګوره هغه تل یو بار د چراغله د سخی زوړند شوی زندای و پر خزي تا ته مانو چې دا وليږي زندای د کول قسمت مې د قسمت نه مخې مې تویل تا د ما قسمت نه مخې وې دا زندګي کیږي ګوره قلار شر دینه او ته چې قسمت ده زه دا د مجلسار له ماشوم می چیرې ماشوم می جاړي د جړه نه